شریف کې بحث دی زدن ته یو څو خبرې اجمالاً کوم اشارات چې ابو داود ته ورسئ او بخاری شریف کې دی آیا تیمم خصوصیت د دې امت او که نور امتونو کې ویاو دویم مشروعیت د تیمم چې دا یو حکم شرعي ده دریم دلایل د مشروعیت څلورم سبب د مشروعیت الګ شیخ زین الله څلورم سبب د مشروعیت پنځم حکمت په مشروعیت دا د شارع څه فلسفه ده په دې چې موږ ته دا تیمم مشروع کړی دا پنځمه خبره شوه او شپږمه خبره تیمم په کومه غزوه کې مشروع شو آیا ټول تیمم او احکام ما لها ما علیها په یو ځای باندې مشروع شوي دي که په دوه ځله باندې یو ځل یوه ټوکړه بل ځل بله او شپږمه خبره ده چې آیا تیمم طهارت مطلقه ده که طهارت ضروري ده ټول ابو داود شریف کې او بخاري کې وایي او د طهارت مطلقه څه معنا ده او د طهارت ضروري څه معنا ده دا څو خبره اتمه خبره ده آیا نیت په تیمم کې فرض ده او کنه ده امام زوفر څه وایي امام ابو یوسف څه وایي امام ابو حنیفه صاحب څه وایي په تیمم کې نیت فرض ده او کنه ده نهمه خبره تیمم په کومو اشیاء باندې کیږي په کومو څیزونو تیمم کیږي او لسمه خبره ده ضربات په تیمم کې تیمم ضربة واحدة ده او که ضربتین دی او که ثلاثه ضربات او یو لسمه خبره وظیفه د تیمم تر کومه حده پورې ده رسغین مړوندونو پورې که مرفقینو پورې که آبان او منکبینو پورې ترخ او اوږې پورې نو خبره باندې تاسو پوه شئ حضرت څو خبرې مې درته دا ابو داود کې هم تېرې دي بخاري شریف اسماعیل صاحب چې سوال تاسو ته راشي که نور هېڅ هم نه وي خو نن دغه د څه شي ورځ دی اتوار یوه شپه به منځ کې تېره یو طالب دا ځای یاد خو دا 11 خبرې دې یادې کړي په یاد نو چې یوه شپه منځ کې تېري او یوه مسله په بخاري و ابو داود او طحاوي کې راشي شاید ترمذي کې هم تېری شاید بل او بیا هم یاده نه اوله مسله دا د هغه نورې پرېږدو باس پکې نه کوو امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه امام عبدالرحمن اوزاعي دی وی چې تیمم به داسې برنه منکب اوږې پورې کوو او لاندې نه به داسې تر ابته پورې وی کله چې آیت د تیمم راغی صحابه کرامو تیمم تر مناکب و تر آباتو پورې و یا لکه نو جواب به تو ته خامخا ورکړی چې دا صحابه کم کړی ده دغه وخته پورې لا وظیفه او د وظیفې ځای چې دا تر رزغین دا که مرفقین که منکب دا تعین نه راغلی او دی چې دا تیمم تر اوږو تر ترخه کړی ده
دای بغیر د امر النبی نه کړل بغیر د علم النبی نه کړل علیه الصلاۃ والسلام ټیک د زمانه د مصطفی و لیکن آقا خو د امر نه وکړ او فعل د صحابي بغیر د امر او اذن د نبی او علم د نبی نه حجت امام مالک رحمت الله علیه وای او ابو ثور چې تیمم به تر وسغینو پورې وي کفین دا ګوره دا کف د وسغه پورې ده او جمهور فقها او محدثین احناف هغه وی چې تیمم نائب او خلیفہ د یو داسه چې په داسه کې اندام تر کومه ځای وینځلای کېده په تیمم کې به تر امه قضای مسح کی او دس کې تر مرفق پورې غسل نو مسح هم تر مرفقین پورې او دغه راجحانو د باب اول کې باندې د حنابلو او د عبدالرحمن اوزاعی دلیل راشي ورپسې به د مالک صاحب ابو ثور او شاته به زمونږ د جمهور دلایل وګورئ وبه قال حدثنا ابن ابي داود الى اخره عن عمان رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت آية التيمم فضربنا ضربة واحدة للوجه ثم ضربنا ضربة لليدين إلى المنكبين ظهرا وبطنا ظهرا برا بطنا تر ابت او ظهرا تر منكبا به قال حدثنا ابن ابي داود الى اخره عن صالح عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله وبه قال حدثنا ابن ابي داود الى اخره عن ابيه عن عباد رضي الله عنه قال تمسحنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتراب فمسحنا وجوهنا وايدينا الى المناكب ورد بدون امر النبي وبدون علم النبي. وبه قال حدثنا محمد بن علي بن داود الى اخره عن ابيه عن عمار رضي الله عنه مثله به قال حدثنا ابو بكر الى اخره عن عمار رضي الله عنه قال تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى المناكب وبه قال حدثنا علي بن شيبه الى اخره عن عمار بن يسار رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحلق عقد لعائشه رضي الله عنها ورشو اغهار د عائشه ابيان فطلبوه حتى اصبحوا وليس مع القوم ماء فنزلت الرخصه في تيمم اجازت د تیمم راغی بالصاعد فقام المسلمون فضربوا بايديهم الى الارض فمسحوا بها وجوههم وظاهر ايديهم الى المناكب وباطنها الى الاباط. به قال حدثنا محمد بن نعمان الى اخره عن عمار بن ياسر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله قال ابو جعفر فذهب قوم الى هذا فقالوا هكذا قوم جند حنابلة او اصحاب عبد الرحمن اوزاعي دلال التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين الى المناكب والاباط وقالوا في ذلك الاخرون فافترقوا فرقتين. ودرېږه ګان څومره خسته خبره ما کوي دا آخرون دی بیا دوه ډلې دي یو د مالک صاحب ابو ثور ډله ده چې دی وایي چې نه منکب او ابته پورې نه رسغین کفین او جمهور فقهای احناف وایي چې تر مرفقین نو دوه ډلې شو که نه هله وقالت فرقة منهم التيمم للوجه واليدين الى المرفقين وقالت فرقة منهم التيمم للوجه والكفين اوس پوه شوې که نه دا دویمه ډله څوک د مالکیان دي که نه فكان من الحجة لهذين الفريقين على الفرقة الأولى أن عمار بن ياسر رضي الله عنه لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن یاسر چې تر ترخه او منکبه تیمم کې مسح کړې ده خدای نه دی ذکر کړی چې موږ ته رسول الله امر کړی او ان یتیمموا کذلک چې تاسو تیمم کې مسح تر منکب او ابته وکړئ وانما اخبرهم عن فعلهم فقد يحتمل ان دوی خبر د خپل عمل نه ورکړي چې موږ داسې کړی لما انزلت لم تنزل بتمامها وانما ما ته یو خبره وکړه چې د تیمم آیات جملتن واحدتن نه راغله دا په دوو ټکو باندې راغله او په دوو سفرونو کې راغله او په دوو سفرونو کې د عائشه ابي هار ورک شوی ده
او یو ټوکړه کې نفس مشروعیت راغی دویم کې مقدارا وانما انزل منها فتيمموا صعيدا طيبا ولم يبين لهم كيف يتيممون ګوره بیان نو تعین نو چې تر کومه ځایه فكان ذلك عندهم على كل ما فعلوا من التيمم لا أوقت في ذلك وقتا ولا عضوا مقصودا به نه پکې وقت تعین او نه د اندام قصدا حتى نزلت بعد ذلك فامسحوا بوجوهكم دا دویمه ټوکړه شو وصله ومما يدل على ما قلنا من ذلك ما حدثنا احمد بن عبد الرحمن الى اخره عن عائشه رضي الله عنها قال اقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عهد له حتى اذا كنا بالمعرس قريبا من المدينه معرس چې کوم ځای د آرامي نصف الليل کې نعست من الليل وكانت علي قلادة تطلع السمت دا د وړې وړې ملغلرې وې د یمن نه براتلې تبلغ السرة فجعلت عنها هغه داسې مې غاړه کې اچولې او تر نامه رسېدل فخرجت من عنقي فلما نزلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح قلت يا رسول الله خرجت قلادتي من عنقي زما د مرۍ نه هار شو کېدلی او لیدلی ده فقال أيها الناس إن أمكم قد ضلت ای خلکو ستاسو د مور نه هار ورک شوی ده فابتغوها هغه ولټوئ فابتعاها الناس ولم يكن معهم ماء فاشتغلوا به بقضائها الى ان حضرتهم الصلاه حضرتهم الصلاه فدی باندې د لمانځه وخت راغی وولدوا القلادة ولم يقدروا على ماء فمنهم من تيمم الى الكف ومن تيمم الى المنكب وبعضهم على جسده فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزلت آية التيمم ففي هذا الحديث ان نزول آيات دا دویمه واقعه ده خان نفس مشروعیت غزوه بنو المصطلق کې مخکې راغلی دا چې دا دویمه ټوکړه ده كان بعد ما تيمموا هذا التيمم وهذا التيمم المختلف الذي بعضه الى المناكب فعلمنا تيممهم انهم لم يفعلوا ذلك الا وقد تقدم عندهم غسل التيمم وعلمنا يعني دوی چې داسې وکړه کنه چا تر رسغین چا تر مرفقین چا تر منکبه اصل مشروعیت د دې نه مخکې غزوه کې راغلی ول ان الذين نزل بعد فعلهم هو صفة التيمم فهذا وجه حديث عمار عندنا بس دا توجیه ده چې موږ د حضرت عمار په روایت کې کوو چې د تیمم آیت په یو ځای نه راغلی په دوو ټوکړو بل چې عمار تر منکب او ابته کړی دی نه دی ویلي چې موږ ته نبی پاک په دې حکم کړی بلکې د خپل فعل خبر تابعینو ته ورکړی بس الله ټول طالبان کامیاب